د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې د پاکستان د وزیر اعظم په سلاکار امیر مقام د یو بمی برید خاصه ناکامه شوې ده او برید کوونکي له برید وړاندې د امیر مقام د ساتونکو نه تښتېدلې دي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په یو لړ بیان کې منلې ده چې هغوی غوښتل چې د امیر مقام کاروان د یو بمی برید د لارې پناه کړي، خو وایي چې د تکنیکی خرابۍ له امله بم نه دي چودلي. د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د شانګلې په مارتون سیمه کې ورپسې برید کوونکي غیر مقامي وسلوال هغه ځای ته ورغلي وو چې په کال 2014 کې همدغلته په هغه ځانمرګي برید کړی وو. نوموړي ویل چې هغه یوې جلسې ته د وینا او په مارتون کې د نادرا د دفتر پرانیستې لپاره ورغلي وو چې په دغه مخال هغه پخپله او دغه نور ځایي مشرانو یې دته په لاره کې ناستو چې څو شکمن غیر مقامي وسلوال یې ولیدل. امیر مقام دعوه کړې ده چې دغه وسلوال د په وجلو پسې ورغلي وو، خو وایي چې کله چې د ساتونکو هوایي ډزې وکړي نو هغوی وتښتېدل. نوموړي ویلي چې د شانګلې پولیسو په سیمه کې د شکمنو کسانو د لټونې لپاره عملیات پیل کړي، خو هغه په امنیتي ادارو هم ټینګار کړي چې د امنیت چارې ته اولیت ورکړي او سیمه د داسې عناصرو نه پاکه کړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل یو بیان کې په خپل سلاکار امیر مقام د برید د خسې غندنه کړې ده او دغه پیښه کې څه نقصان نه دی رامنځته شوی چې د الله شکر یې ادا کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې په امیر مقام د بمی برید د خسې ذمہواري منلې ده او ویلي چې د هغوی وسلوال غوښتل چې د امیر مقام کاروان بمی برید کې پناه کړي. د طالبانو بیان کې ویل شوی چې د تکنیکی وجوهاتو له امله بم نه دي چودلې، خو وایي چې په ډزو کې پولیسو ته مرګ ژوبله ورړولې ده. آزادو سرچینو او د سیمو پولیسو د ټي ټي پی دا دعوه رد کړې ده چې ګینې د طالبانو په ډزو کې پولیسو ته څه رقم مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې هم څو کارته په امیر مقام ځانمرګي بریدونه او بمي چودنې شوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي وو، خو هغه په خپله هر ځل د دغو بریدونو نه روغ وتلی دی. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.